قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين أو كما قال عليه الصلاة والسلام. یو وختو چې سجدو تبا سرونه منتظر وو، یو وخت چې سرونو ته سجدې په انتظار دي او دا خلق سرکشۍ تر دې پړاوه راویستلي، دا خلق د مهدي د قافلې په انتظار دي. محترمو، دا نن زمونږ د ټوپۍ د مین چوک کې چې کومه ریلي د ځوانانو مشرانو کشرانو روانه کړې ده، بالآخر دې چوک کې مونږ ولاړ یو. لږ شانتې د تاریخ صفحې لږ شانتې وروسته ځو. په 22 مۍ باندې څو نوجوانان د نشتر میډیکل کالج د ملتان نه روان شول او دوی سیر و تفریح دپاره تلل. دوی په چناب نګر باندې د دوی هغه لاره وه او تلل پېښور ته. چې کله د چناب نګر هغه سټیشن ته ورسېدل نو هلته کې قادیانیانو خپلې د مذهب لیټریچرې دوی ته حواله کولې، نو دوی هغه لیټریچرونه انکار وکړو، هغه یې وانغوستل او بالآخر دوی وویل چې ختم نبوت زنده باد. دوی هلته نه روان شول. چې کله د دوی هفته سیر و تفریح وشوه په 29 مۍ باندې بیا را واپس کېدل، بیا چې اخته ځای ته راورسېدل نو د هغه ځای قادیانانو دا طلبه کرام د نشتر میډیکل کالج طلبه کرام یې راګیر کړل او دوی ډېر زیات وټکول او کتابونه لیکي چې ځان سره 300 زنانه راوستې وي. دوی به چې ځوانان ټکول نو هغوی به تاڼې او ګډاګانې به یې کولې. د هغې نه بعد په 30 مۍ باندې پوره پاکستان په غټو غټو ښاریو کې هړتالونه وشول، بیا ورو ورو کېدله. بالآخر مفتی محمود او د نورو علماء کرامو د طرفه په ستمبر کې 6 ستمبر 1974 باندې باقاعده قادیانې هغه کافر چې کوم دی ډیکلیر شو. نن چونکې هغه 9 ستمبر دی او په دې 9 ستمبر باندې دا د یوم الفتح ورځ ده او دا د ملک پاکستان ګیر چاپېره ملکونو کې ګیر چاپېره چې کوم دی په ښاریو کې باقاعده دا ورځ مناویږي. زه بلا تاخیر دا پروګرام مشران علماء کرام